बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अफ़ज़ल सलवातिका बिअदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आयत नंबर 9 हमने वाली दौर से लगे रहे। अलम यातिकुम आया नदिरा गलिता नबउल्लज़ीना खबरों की सदा खल्को मिल कब्लकुम च मुख्किस्ता सुनो कम खलक दे बयान कौम नूह यानी कौम नूह अलैहिस्सलाम हादियान और समूदियान वल्लज़ीन मिन बादिहिम औ आकसान च रुस्तुद दुइन ला यअलमून इल्लल्लाह ददई हकीकत न पेजंद मगर सिर्फ अल्लाह नमून शेख से भी ददई हकीकत न पेजंद मगर सिर्फ अल्लाह ता खफत और जुदा हराम याद जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनात रागले उदय तरसुलान लदय बिलबय्यिनात फवाज़िह अहकाम व क़वानीन सरा फरद्दु ऐदियहुम फी अफ़वाहिहिम यो माना है दादा چې دای ومنډل لاسونه خپل پخلو د پیغمبرانو کې دای ومنډل لاسونه خپل پخلو د پیغمبر لکه سره خبره کوي اته ول خپل کې داسې لاس راځي صحیح دې خپل ته وګوره دوی دا کارو کو پیغمبرانو سره یو معنا اځه معنا فردوا ایدیهم فی افواههم بخوګ فردوا ایدیهم فی افواههم دای ومنډل لاسونه خپل پخلو خپلو کې وانه معنا دا چې پخلو د پیغمبرانو ځکه دا لفظ هم دی د ضمیر د پروناون نو پروناون یا داسې راځي کې دي یا داسې راځي کې دي نو پخلو د پیغمبرانو کې د خپل ته وګوره څه خبرې کوي اګه موږ یو سره خبره کوي صحیح او موږ دا غنه دا خبره ډیره لوی غنو نو ورته سره د خپل ته وګوره خبره ده د پیغمبرانو سره چلو او دویم دا چې لاسونه ومنډر پخلو خپلو کې د غسل دی لکه موږ په پلان ورته څه ګوتی وچی چلی تاسو دا وایي تلفظ چونډه هم ګوتی چي بل د قران کریم ذکر کړه دی نو هغه سره ودا مسله دا بیان شي سورہ آل عمران تدام يوصل نلس آيات نمبر يوصل ها انتم بولائے خبردار تاسو دا خلق اللہ تعالی مسلمانوں تو گئی ها انتم دہا مانا بھی تو حرف تنبیہ او ہا مانا او انتم تاسو ها اولائے دا سے خلق مسلمانوں تو اللہ تعالی ہوئے چتاس دا سے خلق تحبونهم چتاس محبت ساتي دے کافران سرا ولا يحبونكم خدين خخي تاسو خخوي تاسو نه خخي وتؤمنون بالكتاب كله حالانکه تاسو ایمان ساتي په ټولو کتابونو باندې او دای تاسو په کتاب ایمان نه ساتي الله تعالی وایي چې انسانيت تقاضا هم دا و چې تاسو دې په کتاب ایمان لرئ چې دې تاسو په کتاب ایمان راوړئ وَإِذَا لَقُوكُمْ اکر چې دوی تاسو سره یو ځای شي قالو نو وای دوی آمنا مونږ ایمان راوړل نو دې وګوره الله تعالی وای خو چې چا باندې ایمان راوړل دي نو د هغه مخ کې او د هغه پشا د هغه لایق او وفادار وي دا وسه چې چا سره دوستی ده نو چې کله هغه دوست مخ ته نه اومه وفادار او که دوست نشته بیا هم وفادار او کنه دوست مخ ته ځان بدل قربان کړ صحیح او جس طرح کې پناه شو بس بغیر صلاح
صحیح نو اللہ تعالیٰ فرمائی دا عجیب خلق وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا خُچ کلت ایزان لشی اغزو دیکھو گورا اغزو علیکم ما تا گورن سر احمد اغزو علیکم الانعاملا دی چیچی تاسو دوجے الانعاملا سرون رزو تخفلو من الغیز دغسے دوجے جی دی ساسنا اڑکتشی پتا سو وقت نہ رسی نو پخپلو گوتو بانے چکو لگئی نو دغا مسئلہ الحمدہ خبر اسرار دیں کی فردو ایدیوں فی افوائهم دی ومنڈل لاسنق پر پخلود پیغمبرانو کے یا دوی ومنڈل لاسنق پر پخلود پلو کی وقالو ایدو انا کفرنا یقینا منگا انکار کردی بما ورسلتم بھی دا آغشینا چه تاسو لی گلیشوی اغیسر یعنی وحی وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ أَوْ يَقِينًا مُنْغَيُ پَشَكِّ مِمَّا تَدْعُونَنَا دا خبر نے چتا سمون لدعوت را کوئی اغی جانب تا مریبن فعظیم شکی دستاس خبر چدا دا دیر لوی مشکوک خبر دا پیغمبران تے دستاس خبر نوس پیغمبران ورتے عجیب خبر دا مون کو دا خدای خبر دا چا خبر دا خدای دا ذات دا خدای دا یوالی دا اللہ دا ربوبیت نو کستاسو دے خبر کی شک نہیں دے مانا کہ خدای دے وہ شک دے قالت رسولهم وی پیغمبرانو دی افی اللہ شکر خدای کی وہ شک دے ذکر دمون خبر کو نجارہ دا خدای متعلق خبر دے چھ خدای ایکیو دے سمون دا خبر کو حاصل دا کرے چھ خدای او تاسو وی دا خبر دیر مشکوک خبر دا یعنی پا خدای کی وہ شک دے قالت رسولهم وی رسولانو دی افی اللہ شکر آیا اللہ کے دے شخص تاسو فاطر السماوات آغا اللہ تعالیٰ چے پیدا کول کے دا اسمانونو دزم کے دے یدعوکم آغا اللہ تاسو لدعوت در گئی لیغفر لکم چو بخشی تاسو من ذنوبکم گناہون استاسو ویؤخرکم او رستکی تاسو الى اجل مسمع آغا مقرر وقتا چے دا عذاب وقت دے قالوا ان انتم اویدوینے تاسو الا بشر مثلنا مگر یہ انسانان تا پشان زمونگا اللہ دی پیغمبران ورطا ہوئی کہ اللہ تاسو لدعوت در کئی چی گناہون در توبخی او دا خوشالے تر موقع مموخر کی تر موقع دا خوشالے تر موقع چی خواہ عجر در کی قالو دویورتوی ان انتم نہیں تاسو الا بشر مثلنا مگر انسانانے پسا پشان پیغمبران ورطا تم رولوی بیانو کو بس بھئی والا آخری کی یو جواب ورکی تاس صحیح خودمون پشان انسانانی سزان نو براتا پیغمبر نو رہے خبر دیم کرا لو تریدونا تاسو داغوالی انت سدونا چی تاسو والوی مونگا غما کانا یابدو آباؤنا دا آغا خدایانونا چی اوچی بندگی کولا پلارانو زمونگا فاتونا راول تاسو راولی مونگتا بسلطان مبین سوازح معجزہ سوازح معجزہ قالت لهم رسلهم ویدوی ترسولانو دوی چی ہاں مونگا خون کلا دا داول لکلی چی مونگا پیریانی دا مونگ داول لکلی چی مونگ فرشتی لہذا استاسو دا اعتراض چی انسانا نے پشان زمونگا زمون کو دیبانے سے اعتراض نشتا دا خبر مونگا مونگا انسانا ان نحن نیمونگا الا بشر مثلکم مگر انسانان پشان ستاسو ہاں یو فرق دے چی مونگتا اللہ تعالی وحی را لیجی ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی یمن احسان کئی علی من فآجا یشاو چوے غالے من عبادی دا بندگانو قلنا وما کان لنا اندی پہ اختیارتموں کے اناتیکم چراؤل تاستا بسلطان سموجزا اللہ بیزن اللہ مگر پہ حکم دا اللہ وعلى الله خاص فالله باندې فليتوكل المؤمنون توکلوا اعتماد ساتي مؤمنان وما لنا ايوتوي ها تاسو په الله باندې په حقیقت نه ورته چې په الله موقیده نه پچا وای وما لنا وسدم الله نتوکل چې اعتماد او توکل باندې ساتو الله فالله تعالی باندې وقد هدانا ادعي الله تعالی ہدایت را کړې دې مونږ ته خود دې دې مونږ ته سبولنا لار زمونږه
ولنصبرن على ما آذيتمونا او یقینا من بصبر کو پاغا چې تاسو مونږ ته کوم اذیتونه تکلیفونه را کړی وعلى الله خاص الله باندې فليتوکل المتوکلون اعتماد ساتي اعتماد کوونکی وقال الذين كفروا يا کسان چې کفر کړو لرسولهم پیغمبرانو خپلوتا سوي وتا ویلا نخرجنکم من ارضنا یقینا من بوباسو تاسو دزمک خپلنا او لتعودن فی ملتنا یا بتاسو واپس کېږئ په ملت زمونږ کې یا بتاسو د دې وطن نو باسو یا به زمونږ دین قبل وای چې چا زوري هغه خلکو دغه وای چې به زمونږ کلچر قبل یا به دې نه وځي فاوحى اليهم ربهم پس وحی وکړي طرف ته لنهلكن الظالمين چې یقینا مونږ به هلاکو ظالمان ولنسكننكم الارض امون به اوسوتا سپزما کې من بعد پس د دوینا ذالک لمن خاف مقامی دا خبر دا آچا دا پارا چیریگی مقامی دا ولال نمخ زماتا ولال نمخ زماتا دا اکاؤنٹبلٹی دا پارا دا حساب کتاب دا پارا وخاف وغید و آچیری درد دا عذاب زمانا واستفتحو دے پیغمبرانو فیصلت طلب کرا اللہ تعالیٰ تیوئے چی انفی زنف صحیح ہوتا انفی زنف دیسر نور سر نسکو بولے دای خو مونږ له شپې او د ورځې ژوند په اور کې کړی دی خبرې ته خوښ نه نشي واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد وخاب فخسران او زیات شو كل جبار عنيد هر ظالم عنيد زدي عنيد معنی زدي دا څورته پښتو کې سرټمبا عنادي انا عنيد او عناد یو شي من ورائه جهنم مخد دویت جهنم دے ویسقا او دیت بسکول شی من ماء القبوس ودید ما مانا لیکوڈ ما مانا لیکوڈ حکم لیکوڈ صدید چی اغب وینا او زوی د زخمونو دوی سبای وینا او زوا د زخمونو دوی قرآن کریم ورته بل ځای غسلین وی سو ورته غسلین نو غسلین دی خوګره چې دا زخم داسې نه چور کې او ګم پروسي هغه ته غسلین وای نو دا بر دې جهنم نه را بهيږي بهر یو پاند دی چې د ګرم ځای را بهيږي هغه داسې بوایلینګ کیږي یش یتجرعه دې به ګټ ګټ شي تاسو ګټ وای ورته یو غلط خدای دې غلط سره پیری دا ګټونګو دا تارخشه دې تیریږي نه دې تجرعه نه په یو سات نه داسې نو بیا ګټ سپ چی ورته وای انګریزي کې ورته وای سپ پاپاچی صحیح یتجرعه دوی بیس کې ګټ ګټ ولا یکاد یصيبو او نبی آسان دوی ته چتیره کې پاسانا ویاتی الموت اراضی بدتا اسباب د مرګ من کل مکان د هر جانبنا وما هو بمیت خو نه پي دمړي دول کې نو راځي ورته اسباب د مرګ د اغه غند یو ګډ داسې لکه زهر چسکی لکه چسکی او زهر چې یو ژوند انسان وسکی نو نجلی سره مرګ دی نو الله تعالی وای اسباب د مرګ بچا دا اور یو مرګ دی دا وهر ډبول په جهنم کې دا بل مرګ دی دا غنس کل دا یو بل مرګ دی دا زینی کوفت دا یو بل مرګ دی نو مرګ په ورته راځي د هر جانب نه وما هو بمیت خو نه به دیمړي دونکې ومن ورائه اردین علاوه غضب غلیظ شدید غضب به دوی د پاره مثل الذین مثال دا کسانو کفرو چې کافران شوي دي برب په پروردگار پر اعمالهم عملونه دوی کرماد پشاند ایرود پشاند سری ایرو ایری ایشی اشتدت به الریحو چلوتلی د پاغی بال تیز باد وند فی یوم عاصف پوچو رزکی لا یقدرون مما کسبو د قدرت نلری مما کسبو علا شین پهاغا مسجد کړي په حصے د خیر دوی هیڅ وس نلری چې د خپل عمل نه خیر حاصل شي
ذالک هو الضلال البعید. دا یو ډیر لوی گمراهی دا. الم ترى آیاتن ګوري ان الله خلق السماوات، چې الله تعالی پیدا کړی اسمانونه ازمکا بالحق. نو بالحق معنی یقینا خدای پیدا کړی دی. الله تعالی په دې کې پارټنر نه لري. د اسمان ازمکه پیدا کړو کې الله تعالی پارٹنر نہ لری، اللہ تعالیٰ پا کی شریک نہ لری، اللہ تعالیٰ پا کی معین او ناصر نہ لری. یو دا بالحق معنی دادا. او دویم معنی خلق السماوات، چی پیدا کری اسمان ازمکا بالحق، دا اظہار حق دا پارا دی بانے حق پہ جندیشی. دی بانے سے پہ جندیشی دی بانے حق پہ. لیکن سعدی بابا ہوئی چی ہر گیا ہے کہ الضمیر ید سوئی اور گیا ہے کہ ضمیر وید وحدہ لا شریک لا گوید. او ہر یو تیر چې رزمکه نه راوځي هغه زبان حال سره لګیا دی د الله په وجود، د الله په قدرت او د الله په یووالي دلیل دی. نمبر 1 د الله په وجود، نمبر 2 د الله په قدرت، نمبر 3 د الله په یووالي. صحیح. او بل شعر کې ہوئے چې برګ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورقے دفتری استمعرفت کردگا. چې دا دونو شنه پانی د هوشیارو خلکو په نظر کې د خدای د پیژنګلۍ لپاره یو وسیع دفتر دی. اچھا یو وسیع دفتر دی. یشاء یذهبکم کا اللہ تعالیٰ اغوالی یذهبکم فنا بکتاسو ویات بخلق جدید اوراد ولی او نئے مخلوق وما ذالک علی اللہ بعزیز او نئے داکا اللہ تعالیٰ تا مشکل وبرزول اللہ جمیعا ادھئی بظاہرشی اللہ تعالیٰ تا توخ کارا بشی ہوتا. فقال الضعفاء ابوی followers. ضعفاء مانا کمزوری oppressed people. So اوپریس او کمزوری خلق. نو کمزوری ہمیشہ د اپریشن د وجه اوپریسر پسې رواني، چې کم قوت والا سړی هغه په زور داخل ځان پسې روان کړي. اور د قیامت پر ورځ باندې موږ اردو کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. صحیح. شودی به شودی شي او بابا او بشي. نو دې فالو او سبب پته ولګي چې we should not have followed them، چې کاش چې موږ دوی نه فالو کړی. فقال الضعفاء ابوي اتباع او فالور للذين استكبروا اغا خلقتا استكبروا. اس دے استکبار عام معنی چې مفسرین کوي. استکبار عام معنی چې اغا خلق چې متکبر شي، اغا خلق چې متکبر شي. خو actual معنی دا those who thought of themselves very high، چې مستكبرین اغا خلق کې چې ځان متعلق ډیر په سوچ کې چې هم جمعه دي ګرې دي چې زما په شربل د خرج یې نشته جمعه دي ګرې دي. فقال الضعفاء للذين وبويداتا اتباع للذين آکسانو تا استکبروا. او ګوره قرآن کریم د ابتدا راواله تر انتها پورې بلکې کې دو طبقو ذکر دي. دو طبقو د دو طبقو، یو مستكبرین those who thought of themselves very high، او بل مستضعفین poor people. So مستضعفین کمزوری people، کمزوری خلق، oppressors and oppressed people. صحیح. پیغمبر چراغ علیہ الصلوۃ والسلام ہر یو پیغمبر صحیح. نو دی oppressed people they follow them. پیغمبر کیا فالو کو؟ oppressed مظلومانو فالو کو. د دې وجه هر ظالم کے پیغمبر خلاف. فقال الضعفاء للذين وفي كمزور خلق آغا استكبروا للذين استكبروا چاہتا استكبروا چار ځان متعلق فکر کو چې مونږ ډېر لوی خلک نو دې کمزور ورته سوې. وَإِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا we had been following you people, can you help us now؟ مونږ تاسو پسې در روان یو، څه هیلپ کولی شئ؟ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا تاکي سره مونږ اوس تاسو اتباع او فالوورز. فهل انتم مغنون عنا آیا تاسو دفع کولی شئ زمونږ د عذاب د الله تعالی نه؟ څه نه غوندې مونږ ریلیکس کولی شئ؟ څه نه غوندې مونږ ریلیکس کولی شئ؟ قالوا ابوی ورطوئی لو حدان اللہ لہدیناکم کہ اللہ تعالیٰ مونگ لتوفق را کروے نمونگ بتا سکایب کروے سواء غلینا اجزقنا ام صبرنا. Trust, living in that word you had been giving us surety and assurance. آغا دنیا کو بتا سکوں تدیر assurance در کو I will be responsible. So what happened to you people now؟ آئی ورطوئی سر چې سواء غلینا اجزقنا ام صبرنا برابر دے مونږ باندې. That's equal for us whether we cry or we keep quiet. Nothing will happen to us. We will be there in the hellfire, we and you both.
सवाउन अलैना अजज़ना अम सबरना, आया मूंग चले वो हम सबरना या सबर को मालना मिन महीस, निस्तर मूंग पारा हिस जाए नजात। वक़ाल शैतान, नो उस देजा ना when they will give up their hope regarding their leaders and regarding these oppressor people, so then they will go to Iblis, the big leader, the grand leader. Say, no, grand leaders of Allah, let's go to him if he can help all of us. Kaqamu help نورا بشی غتا انا غبال تناسکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابن عباس و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کی وکان جالسا علی کرسی النار فی وسط جہنم. You know what I'm saying? In the middle of Jahannam he will be sitting on a chair of fire that's made of fire. Iblis. No they bagata wait, Baba, can you help us out? Because you were our big leader. We were your followers. وقال الشیطان و شیطان بوئی لما قضی الامر چکل معاملہ فیصلہ شی کیا معاملہ فیصلہ شی مین اہل نار جہنم ترشی و اہل جنت جنت تلاشی معاملہ فیصلہ شوا دودھ کا دودھ پانی کا پانی نوزدی با شیطان تو ہوئی چھ بابا تم اس سے امداد کولش ناغب ہوتے ہو تقریر کی اب ہوتے ہو تقریر کی زمان شیخ سے بدے توی ابلیس کی تقریر جہنم میں چھتا دی ابلیس تقریر جہنم کی ابلیس کی سپیچ آج ابلیس کی جہنم. وقال الشیطان لما قضی الامر کہ کلم وعمل فیصل ان اللہ وعدکم وعد الحق کہ اللہ تا سر وعدہ کرے ورشتنی وعدہ ووقتکم فاخلفتکم مام تا سر وعدی کرے خود روگ میں ویلیو تاستا. اللہ سبحانہ وتعالی he had promised you the true promises. As far as my promise was concerned, they were a total lie. وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ مَام تَاسَ وعدے کرے فَأَخْلَفْتُكُمْ خما پا وعدہ کے وعدہ کو لکے دے ابتدا نہ خلاف کرے یعنی دروغ میں ویلیو لیتا صحیح اس دی بورتا ہے خدا نے بے خوبا سا تانو منگتا دروغ میں نا بورتا ہے ما تولی بددعا گانے کوئی وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ I did not have any government or ریاست or force or army کہ اگر تاسو فورس کولے تو فالو شیطان. وما كان لي عليكم من سلطان نو زما تاسو باندې قدرت او قوت او حکومت الا ان دعوتكم. That was only a simple call from my side. That was only a simple call from my side and you accepted the same. So you should blame yourself, not me. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم مگر دا چې ما تاسو دعوت درکو فاستجبتم لي تاسو ریسپانس رکھ تاسو پازیټیو and then you did follow me. فلا تلوموني ما ملامت کوي blame me not. ولوموا انفسكم blame yourselves خپل ځان ملامت کوي ما ملامت کوي. I have given you only a simple call. Why did you people follow me? تاسو لې ما پسې روان شئ. فلا تلوموني ما ملامت کوئی ولوموا انفسکم ملامت کئی ځانون خپل ما نبی مصرخکم نیم ز امداد کون کے ساتھ او مصرخ هغه ته وایي چې تا ته فریاد راوي او ته هیلپ کوي. When somebody is crying and you will help him out, you are called as مصرخ. نو ابلیس بولتا ہے تاسو مصرخ نہیں I cannot help you. ما نبی مصرخکم نعمت ستاسو مصرخ او ستاسو حلف کون کے وما انتم بمصرخی او نئی تاسو حلف کون کی زبانی کفرتو زکافر شوما بما اشرکتمونی من قبلو سبب داو چی تاز شریف جوڑ کرو اللہ تعالیٰ سر مسکر دین I had been I was a kafir because of you people because you made me a substitute of Allah subhanahu wa ta'ala so I cannot help you. Not you people can help me. تاسو خو زوم کو فرق تکړه ځکه تاسو را پسې نه وای شاید چې ما چرته خیر کړی وي. صحیح تا په فارسی کې مونږ چې پیر نامه پرند مریدان میں پرانند پیر نامے پرند مریدان میں پرانند. اردو میں ہم کہتے ہیں کہ پیر نہیں ہوتا مرید اس کو اڑاتے رہتے ہیں. صحیح مرید کہتے ہیں ہمارے پیر جی اور رات کے وقت عرش پہ چلے جاتے ہیں صحیح اور صبح کے وقت بیت اللہ میں ہوتے ہیں صحیح اور زور کی نماز مدینہ منورہ میں پڑھتے ہیں صحیح. تو یہ مرید کہتے رہتے ہیں. شیطان اور کوئی if you people would not have followed me maybe Allah subhanahu wa ta'ala would have empowered me to do some tawbah.
and to make a repentance to Allah subhanahu wa ta'ala. But inni kafartu kafir shayma bima ashraktumuni min qablu, pade sabab chita da sharik jod karo Allah ta'ala sara maskir dena, inna zalimina taqiq sar zaliman me or you lahum adabun alim, daawid para dardnak adab de, wa udkhila allazina, subject of the ayat de inzar warning. The next ayat the subject of the day mawjuda tabshir basharat. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ أَدَاخِلْ بَكَيْشِيَا كَسَانْچِ ایمان راوڑے دے وَحَمِلُ الصَّالِحَاتِ عمل کرے دنے کو جنات باغنتا تجری چی بہیگی با من تحتیا لاند داغے جنتنو باغننا الانہار نینونا خالدین فیا میں شبہ دے پاگے کے بیزن ربیں پہ اجازاو کو حکم دا پروردگار دی تحیتون فیا سلام دی پیش کشی بیو بلتا پا جنت کے سلام peace. Most da assalamu alaikum da kalima da dumra ba barkata kalima da chile jannat greeting hi de assalamu alaikum. Jannat ke farishta mumta to assalamu alaikum to hum dalta assalamu alaikum aw anta fakim munafaqat nishta. Here we do say the same kalima to each other assalamu alaikum. We are giving him an assurity that I will never harm you. That's why I am saying assalamu alaikum, peace be upon you. We say salam here, assalamu alaikum, and the moment we go out we are thinking otherwise, that how we can harm Al-Qaf, how we will harm Abdul Bari. So why you said salam to him? Don't be a munafiq. Don't do that munafiq. When you said to someone assalamu alaikum, so just make it sure that you will never harm him. Say assalamu alaikum manadara. Actually you are giving him a message, a very good message. Assalamu alaikum. You are my Muslim brother or Muslim sister. I will never harm you. Be sure I will never harm you. And the next minute we are thinking otherwise. So what's this? For Jannat ke da munafaqat bishten Jannah, the same salam, that will be very sincere salam. Tahiyyatun fiya salam, peshkashay da do yo greeting yo balta Jannat ke boy salamun salam, alam tara kayfa, us Allah ta'ala way, chita subadi Jannat tarasa sanga. Allah ta'ala farmai de para bas yo ticket alasal di. Tashid. Awa ticket di rasam hai, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. अलम तरके फदरबल्लाहु आयातान दे दे यातने खबर जिस रंग बयान अल्लाह ताला मसलन मिसाल कलिमतन तय्यबतन द पाकीज़ा कलिमे अगतुरन बेहतरीन कलिमा the pure word or the pure sentence all over the world since the creation of human being until the day of judgment is la ilaha illallah. The dina bala bala ala kalima nishta. That is the pure words given by Allah subhanahu wa ta'ala. कलिमतन तय्यबतन कलिमत तय्यबा कशजरतिन तय्यबतिन पशांद तय्यब होने पशांद पाकिज़ होने अस्लुहा साबितुन चिजर दागे साबित व मुहकम दे व फरहुआ फिस्समा ब्रांचेस दागे फिस्समा पनिहायत बुलंदे की दी. हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायल कि दी कलिमे तय्यबी मिसाल द खुरमा व द वने दे द कजूरी द वने दे असली द कजूरी द वने जड़ दा ढेर मजबूत हुई और the branches the particular height डाली हुई. No जड़ मजबूती one cannot do anything to that palm tree. सही. और one is दुमरा बालादी even the animal cannot approach the branches of a dead palm tree. So it means their root is safe and branches are safe. Allah Taala फरमाइता दी कलिमे तय्यबे सरदान मजबूत का न दी वेन गुर्दोलशी न दर तर बाहर न सो हैवानात तकलीफ रसोलशी. So zamanga masaladar our problem is that we are not very much sincere to that one kalima. ये दस फसल गुलो लाला का नहीं पाबंद बहार हो के खिजां ला इलाहा इल्लल्लाह. और अगर जब वो थे जमाअत के आस्तीनों में मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह. और ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह. अल्लाह रहमहुल्लाह. अलम तरके फदरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबितुन कि जड़दा के मजबूत व फरहुआ फिस्समा ब्रांचेस बुलंद है दी तो तीउ कुलहा वर कैदा में वे फले कुल हिन पहर मौसम. So there are different type of date palm trees. Some of these date palm trees are giving their dates in winter and some other are giving them in summer. That's what Allah subhanahu wa ta'ala is talking about. और दा evergreen का दा खुरबा हुआ ना दा जरा कहते हैं खुदा के लिए पानी पिरोजी
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د دې وجه مثال د مؤمن ورکو چې د مؤمن مثال دا د خرما او د ونه دی دم ایورګرین دی ایورګرین معنا د په عقیده کې اس فرق راځي مې بي هی از ان ګډ شیپ اور ان بیڈ ون maybe he is happy or he is upset as far as his fate is concerned that's taken لکه د خرما او د ونه لکه څه پښه د خرما او د ونه او پیغمبر اسلام مثال څه کور کو چې دا د خرما او ونه دا زمونږ عامه کې that's our auntie later I will tell you alhamdulillah rabbil alamin